ثابيا في أهل مدين آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ اللہ تفصیلاً بیان کرا. دا دے واقع اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام ہوتا تسلی ورکولو او نبی علیہ السلام تا یو پیغام ورکولو چی کمکار دا موسیٰ علیہ السلام سر شیر تا سر بم کی گی اگر خلقو مجبور کرو کلی نوتے و تابم خلق دا کلی نو باسی داغ دشمنان فرعونو دیر سخت دشمنانو ستا دشمنانو بم دقا شانتی فرعونیانی سخت بھئی کلچ ابو جہل پا جنگ بدر کی مردان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پسی ورسید او دی سنیتو و توچتو خط ابو جہل دیر زیاد دا افسوس ناسویلی اکڑا ویزو دا کروندی دا خواندانو کم چی پپٹو کی کار کئی دا کروندی کو ان کو والا دلاس نہ مڑکے گم پدیرہ تا افسوس تے خودما چی مخی دا محمد سر سمرد نفرت و بغضو نن میں ہاگا نفرت و بغض دا محمد عربی سر دیر زیاد تے او زمان دا لنگخ کاری دا والا سٹکٹ کو نبی علیہ السلام نے راول نبی علیہ السلام وی اللہ اکبر دا دی دور دا دی امت فرعون مرشو او دا دی امت فرعون دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پا مقابلیر سختو زکر دا موسیٰ علیہ السلام دا مقابلی فرعون چی کل امری دا وقت کی آگوی ما ایمان را بڑے دے آمنتو باللذی آمنت بیہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین ما ایمان را بڑے دے او دا دی دور فرعون چی امری نو دے وی زمانا نفرت زمانا کرک او بغض دا محمد عربی سرا پزڑکی خزیات شو زیادت شو نو دا سخت فرعون دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ فرعونیانو کڑوا ستا مقابلہ ان دا دی دور فرعونیان کئی دکو فقہائی قول نقر کئی لکل فرعون موسیٰ ہر دور کی با فرعون نا مراد باطل پرست او دا ہر دور دا فرعون پا مقابلہ کی با موسیٰ علیہ السلامی دا موسیٰ علیہ السلام نا مراد حق پرست یعنی ہر دور کی با دا باطل پرست مقابلہ حق پرست خام خواہ کئی نبی علیہ السلام ستا مقابلہ بدق شانتی کی گئی لکسن جی دا موسیٰ علیہ السلام شوا موسیٰ علیہ السلام مانے الزام لگو لے شو پتابم لگو لے کی گئی موسیٰ علیہ السلام اتک علامات اقبل قوم تا واپس رہے تبم اتک علامات اقبل قوم تا واپس راجے دیر پا غلبی و زور و شور سرا تسلیو شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اب یا پاک واقعی کہ اللہ رب العزت دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلی واقع پا آخر کی بنی اسرائیل بان اقبل انعامات شمار کرل اولے انعامی پا بنی اسرائیل دا شمار کو مصیبتونو نا مخلاص کرے بچی دلال الاول ستاسو بچی بھی دا زوکونو نا بچ کرل ستاسو زنانہ بھی بیزت کولی دیر سخت ذلت کی پراتوی داغین میں بچ کرے فرعونیانو دا باندے سخت کارونا کول دا خپل کور غلامانی گرزولوی دا غلامین میں اخلاص کرے او سینی می دل او سترگی می دل یخ کړي کله چې می ستاسو دشمن ستاسو په مخ کې تباہ او غر کو تاسو ورته غتل او سترگی د ستاسو یخ دی او دا وی په خلو کې وبتلی او چغي والے څومره خوشحالي وستاسو د پاره من تباہی چې دینی دشمنی د انسان دا په تباہی باندې انسان ته ډیر زیات خوشحالي رسی ډیر خوشحالي نو موسیٰ علیہ السلام ملګرو باندې الله انعامات شمارل ستاسو په مخ کې به دشمنان تباہ کړل او سورہ بقرہ کې تیر شول وانتم تنظرون تاسو ورته زمون د نبی چې کله وخت راغی او زمون د نبی دشمنان چې کله راغلل الله رب العزت لک شان دې فرق کوي فرق دا کوي د موسی علیہ السلام دشمنان ما غر کړل ما سزا ور کړه ما تباہ او هلاک کړل موسی علیہ السلام په کیسه کارونه کو دا وې سترګې مې خکړې او اے نبی ستاسترګې مې د موسی علیہ السلام نم ډېر یې خکړې
تاسو له ملاس کې توره او لوړې او وسپنې او غشي درکړل چې او دشمنان مې درته وتړل بای په وایي تاسو په خپل لاسونو باندې خپل دشمنانو باندې زړونه یخ شول او دشمن هلاک کېدل دا د انسان باندې لوی انعام وي نو په بني اسرائیل باندې الله د انعامات او تذکرہ وکړه وسې کوم آیات موږ نن ولوس په دې کې په الله بل لوی انعام لولي الله وی دشمن مې د حالات کو تاسو مې بچ کړل دا خو لوی احسان دی دا منئ لیکن د دې نه بل لوی احسان چې تاسو اخروی ژوند په جوړېدو هغه د الله د طرف نه کتاب را لېږلو الله ما تاسو له تورات درکو تاسو د دنیا او د آخرت لپاره مې دستور جوړ کو چې دنیا کې به دستور عمل کوئ آخرت کې به د دغه دستور سره جنت ته ځئ دا دنیا او آخرت کې د کامیابی ضامن دی کنه دا لوی انعام دی په امت باندې کتاب نو الله وی ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړو منګه موسی علیہ السلام کتاب اوس لوی څلور کتابونه دا غټ غټ کتابونه دي تورات زبور انجیل قرآن پاک قرآن کې صراحت سره راځي چې واتینا داوود زبورا مزور داوود علیہ السلام له ورکړو دا صراحت سره شته د عیسی علیہ السلام تذکرہ غل نبی الله وی واتیناه الانجیل انجیل منګه عیسی علیہ السلام له ورکړ دې د قرآن تذکرہ غل نو قرآن وی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا مانا فرقان لگ لگ پخپل بندہ یعنی محمد عربی باندې را لګلې نه نو قرآن الله ورکړې محمد عربی تا انجیل الله ورکړې عیسی علیہ السلام تا زبور الله ورکړې حضرت داؤد علیہ السلام تا نیو قوم راغی هغه وی دا چرته په قرآن کې نشته او دا چرته په حدیثو کې نشته چې الله وی ما تورات موسی علیہ السلام له ورکړې وای دا نشته موږ وای دا معلومیږي دوی نه دا نشته کم ځای دي موږ ورته تورات الله نازل کړ دې کنه نازل کړ دې د قرآن دا آسمانی کتاب الله تورات نازل کړ دې کنه وای او دا چې الله وانزل التوراۃ والانجیل الله تورات را لګل او انجیل نو موږ وای تورات الله را لګل او نو موږ وای دا په موسی علیہ السلام نه دی وینا نو موږ وای دا په چار راغله پیغمبر نوم تاسو واخله موسی علیہ السلام له الله کتاب ورکړ دې ولقد آتینا موسی الکتاب دا کوم کتابو د دینوم تاسو واخله چې دا کوم وځي تاسو یې نوم واخله دا ځان ناسي اعتراضونه جوړي او خلکو په لګي تشویش اچي ته هم حیران شي چې دا مخ چرته غټ اعتراض دی ته تخر وای دا اعتراض نه موسی علیہ السلام له الله تورات ورکړو کتاب ورکړو دغه کی تورات موسی علیہ السلام ته ملاو شو الله وی یقینا ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته کتاب کله ورکړو مما بما اهلكنا القرون الاولى ورستداغه نه چې هلاک کړیو منګه مخکینی پیړۍ الله وی مخکینی پیړۍ منګه هلاک کړوي داغه نو ورست بیا منګه تورات د پاره د رحمت راولېګو چې خلک د عذاب نه بچي کم قومونه الله تبا کړو ډېر قومونه الله تبا کړو سنمونه موږ ته غستلې عادیان الله تبا کړو سمود تبا کړل د صالح علیہ السلام قوم اهل مدین والا الله تبا کړو د شعیب علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام قوم اهل سدوم والا الله تبا کړو د ابراهیم علیہ السلام دشمنان نمرودیان الله تبا کړو ټول ډېر پیړۍ الله رب العزت تبا کړو بیا فرعون د موسی علیہ دشمنو الله غر کړ الله وی منګ تورات الله راولېګو چې کله منګ ډېرې پیړۍ هلاکې کړې وي تورات د سره بار راولېګو بصائر للناس د پاره د زړه د پوهې د خلکو بصائر وی بصیرت جمع ده د زړه د پوهې خبره دا سه خبره چې ته ووري ته په پوه شي نو الله وی منګ تورات راولېګو د تورات اولنې صفت دا بصائر للناس چې د خلکو د زړه د پوهې خبرې پکې وي چا چې به تورات اوریدو یا به لوستو هغه زړه ته سکون ملاوېدو اعتراضات په ختمېدل شبهات په ختمېدل بصائر مطلب دا دی چې تورات کې الله ډېر دلیلونه بیان کړو تورات کې الله ډېرې قصې بیان کړې قصص او دلیلونه د قصو مطلب دا چې بني اسرائیل پوه شي او د خپل آرام دومونه نقلار شي الله تعالی ویلو تورات کې ما عادیان هلاک کړل عادیان شرک کوو تاسو ولې شرک کوئ ما سمودیان هلاک کړو د پیغمبر مخالفت کوو تاسو ولې د پیغمبر مخالفت کوئ تاسو هم هلاک شئ ما د لوط علیہ السلام قوم هلاک کړو خبائث کارونه وی کول تاسو هم د خبائث کارونه کوئ تاسو هم هلاک شئ الله وی دا دلائل ما بیان کړو تورات کې مثالونه نه ګڼ بیان کړو تورات کې
دین د تورات صفت بیانې الله او هدن من ورکړو موسی علیہ السلام ته داسې کتاب چې هغه سراسر هدایت څه معنی ده؟ په تورات کې الله عقیده بیان کړي چې الله بمنه، ملائک بمنه، ټول پیغمبران بمنه، آخري راتلونکي پیغمبر بمنه، ټول آسمانی کتابونه بمنه، آخري راتلونکي کتاب قرآن مجید بمنه، ورځ د آخرت بمنه. دا عقیده ټول تورات کې موجود دي. او اعمال الله بیان کړو، دا بیان کړو موږ کوی، زکات ورکوي، دا هغه امتونو باندې. او زمون د دور غلو کوي بنی اسرائیل باندې 50 منځونه، دا غلطه ده. په بنی اسرائیل باندې 3 منځونه 50 نو. ځکه موسی علیہ السلام په شپږم اسمان کې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم استقبال ته ولاړو. نبی علیہ السلام وايي موږ چې شپږم اسمان ته نږدې شو نو اوس مفتحا د دروازې د کولاهیدلو ویلې شو، دروازه کولاوکا. نو د شپږم اسمان دروازې چوکیدار تپوسو کوم نو جبرائیل علیہ السلام ورته وی جبرائیل ستاسو رسول محمد دی، ته به د پسې لېږلی شوی وې، راغوښتلی شوی دی. جبرائیل امین وی آو نام. هغه چوکیدار دروازه د اسمان کولا وکړه، مرحبا بک، خوش آمدید وایو تا ته نبی علیہ السلام لا کله دنه شو شپږم اسمان کې موسی علیہ السلام. بخاری روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ماته جبرائیل وی دا موسی علیہ السلام دې ته سلام وکا، ما سلام وکړو. موسی علیہ السلام سره میلاو شو، وای چې تلما موسی علیہ السلام په جواب شو. نو کړه شو ولې جاړي؟ وای جاړم زګه چې دې زمان رست راغله امت په رست راځي او جنت ته بده امت مخکیږي. رشک دې کنه دې لاسه جاړ. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام و اسمان ته لاړ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات شو، سدرۃ المنتہا ته ورسید، الله سره ملاقات شو. واپس یې چې راتو الله ول توفه ورکړه د 50 منځونو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام خواله چې راغی، موسی علیہ الصلوۃ والسلام دې تپوس کې الله تعالی څه تحفه درکړه او 50 منځونه. موسی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا خو ډیر زما امت خدا نو کړي، ما خپل امت ازمیخلو او 50 منځونه دې کړي، نو ستا امت هم نشي کولای دا کم کا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر الله بسلا کم اکلل. یو روایت کې راځي 15 کم شول، بل روایت کې راځي 10 کم شول. بیا راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته 100 کم شول، 15 یا 10. هغه وی کدا 15 سلوي خیا سلوي دام ډیر دي، ستا امت نشي کولای کم کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ببرتو بیا براتو کمیدل 15 پاتې شول. نو موسی علیہ السلام سوی زما امت خو 15 منځونه نه دي کړي، دام ډیر دي، تلاش خپل امت ته بار د کمی درخواست وکړه چې کم کی. نبی علیہ السلام میں نور مال حیا راځي، دا الله نے طرف ته اعلان شو، دا ما فرض کړی دي. اوس منځونه 15 دي، الله حکم نه بدلېږي. الله مخکې 50 فرض کړو، اوس 15 شو، بدل نه شو. نه الله وی دا نو 15 دي، لیکن دا په ثواب کې برابر د 50 دي. یو سړی چې 15 وخت موږ کوي دا سیده لکه چې د ورځې 50 منځونه وکړل، دا یو مو ثواب بدلس منځونو میلاوي. یو امت باندې انعام وشو لکه د چلس منځونه کړي. نو ګوره هدن معنی دا ده چې په دې تورات کې عقیده وي، تورات کې اعمال او د موږ مسلې الله بیان کړي، الله ول زکات مسلې بیان کړي، حج مسائل وو کا دور کې حج وي. نو مسائل التو اعمال التو. بیا الله وی ورحمتن، د تورات دریم صفت دا چې تورات رحمتو. د رحمت څه معنی ده؟ رحمت معنی دا چې مؤمنانو ته په تورات کې زیرو اے خلکو کتاسو موسی علیہ الصلوۃ والسلام اومنو دا کتاب تورات اومنو نو تاسو به جنت ته بوزما، تاسو له دومره ثوابونو درکم، دا نعمتونه به تاسو ته میلاو شي. کوم چې دا یې ته رحمت. نو په تورات کې دلایل ډیر زیاتو، مثالونه زیاتو. په تورات کې عقیده او د عملونو تذکرہ وا، او په تورات کې زیرو. نو تورات کې دا درې صفاتو، دا په قرآن مجید کې دي. قرآن مجید کې ډیر زیات دلایل موجود دي، علماء 116 دلائل دي، سو کوئی زیات. قرآن مجید کے تفصیلیں ذکر دی، مثالوں اللہ رب العزت زیاد ذکر کر دی. قرآن مجید کے عقیدی سمر بہترین انداز کی ذکر دی خم مفصلا. قرآن مجید کے اعمال سمر دیر زیاد ذکر دی، مز ذکر دا اجمالاً، زکاة ذکر دا اجمالاً، حج تذکر دا، صل رحمی دا. بیا یو مسئلہ قرآن کے اللہ بیان کردا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کم عمل تاسو تا نبیو خین آغا ٹنگ ونی سے آغا کار کوئی، کم نچے تاسو منکی نو داغے نمن شئین. دا اعمال تذکر دا.
او د نبی علیہ السلام د جبی صداقت الله بیانې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا نبی خبرې د خواهشات د لاس نه کوي د چې سوي نو هغه وایي چې ورته الله وایي د نبی علیہ السلام بیا طریقه مونږ ته د موږ خود الله طریقه مونږ ته د زکات ورکول خود الله طریقه مونږ ته د گاونډي د حقوق خود الله طریقه مونږ ته د مور او پلار د حقوق خود الله طریقه مونږ ته د اولادو د حقوق خود الله طریقه مونږ ته د مشرانو د کشرانو د ادب او د توقیر خود الله طریقه زمونږ ته د زناورو سره د حسن سلوک خود الله طریقه مونږ ته د خوراک خود الله د اسکا خود الله باتروم ته د تلو دراتلو خود الله جمعه ته د تلو دراتلو خود الله بازار ته د تلو دراتلو خود الله د بیبي سره معاملات او د معاشرت طریقې خود دي د نکاح طریقې خود الله د سرګنی حقوق بیان کړی دي د زمانو حقوق بیان کړی دي دا ټول اعمال دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اجمالاً قرآن کې شته دا ټول اعمال شته نو قرآن هم سراسر رحمت ته نو الله ما تورات نازل کو څومره لوی انعام یې کو بنی اسرائیل باندې ما او تا کم تعریف کوي تاسو باندې مې احسان کړ دې او دا وینه مې در باندې زیات را کړل قرآن تورات قرآن راتلو سره منسوخ شو قرآن د عبد الآباد د دې منسوخ کېدل د سره نشته قرآن کې دا ټول واقعات شته ولی الله موسی علیہ السلام له تورات ورکو الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له قرآن ولی ورکو الله لعلهم یذکرون دې لپاره چې داخلك نصیحت د نصیحت حاصلولو د لپاره ما دې خلکو ته دا کتاب ورکړو دې کې دا شیزونه بیان کړل اوس نصیحت څه ده نصیحت معنی منل څوک دا ته نصیحت کوي معنی داو منا وتا ته دا خبره ډیر تاکید سره چې سړی ساته خبره کوي هغه ته نصیحت وایي نو معنی ډیر تاکید سره الله مونږ ته د قرآن د منلو ترغیب او حکم راکړي نو دې ته وایي نصیحت دغه شان دي بنی اسرائیل ته تاکید سره ویل شو تورات ومني لیکن هغه په تورات ومنو داوی د تورات ذمہ داری داوی په مولیانو واچولې شو تاسو حفاظت کوئ سورہ مائدہ کی تیر شو المولیان صحیح حفاظت ہونا کو تورات ضائع کو تورات بدل کو نو قرآن مجید د نصیحت کتاب دے لیکن ذمہ داری اللہ پا من مولیان وانا چولا دا قرآن دا حفاظت ذمہ داری اللہ پا خپل ذمہ واغستا نو قرآن نصیحت تے تورات مکمل نصیحت وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسى الامر دی آیت مقصد دا دے رستنی آیت نبی علیہ السلام تا نبی او د دې جنواله آیات نمبر 66 پورې دویم باب بیانېږي د دې دویم باب خلاصه وایو د آیت په بیا سبا وایو دا اوس بل مقصد شروع شو دویم باب کې اولنۍ مسله به دا بیانېږي نبی علیہ السلام رښتینی دی دا د چا په جواب کې دا د ولید ابن مغیره په جواب کې ولید ابن مغیره راجم شو کسان راجم کړل چا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې ومن خلکو توایو چې دی جادوګر دی ولید وی دا بنوایو زکه چې جادوګران زه پیژنم محمد کې د جادوګرانو د سره صفات نشته یو سړی موږ خلکو ته وایي چې دا شاعر دی ولید وی دا مصدام غلطه ده دا مشوره مال هر قسم اشعار راځي رجزیه اشعار محمد عام اشعار نه دي خلکو یې موږ وایي دا ترویتی دی ولید ابن مغیره تربیتیان خو زه پیژنم کاهنان محمد کې د تربیتیانو د کاهنانو صفات نشته یو سړی وایي موږ مجنون دی ناغو ته قار شو مجنون خو پیژني محمد چرته مجنون دی قار شو نه بیا وی محمد عربی صلی الله علیه وسلم باندې دا خبره صحیح ده چې دی مجنون دی د الله سره نبی نه دی من به وایو چې دی لیونه دی دغه په خولي اسه بیزی کلام جاری کیږي او دی وای دا د الله کلام نه دی نو مجنون خبره چې موږ وکړو خلک به موږ د محمد عربی د لاسه منه کو نو دا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د جنون الزام راولل او دې وخت کې ابو جهل وای سره دغه د پوخانو خلکو قصه کوي هغه کې وسړی هغه امیہ ابن ابي خلف هغه وی دا قصه غمام راځي معلوم دا قصه راځي او کتاب پیدا کو دمنه او کلیلا نو اوس ملاويږي مختلف جبو کې دي دمنه کلیلی قصه به کولی قران خدا قصه بیانې نو الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صداقت بیانې چې دې قصه نه بیانې دې شاعر هم نه دي دې مجنون هم نه دي او د مجنون نفي الله ډېر په شد امت سره سورې قلم کې کوي نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون
اللہ وی نون مانے اللہ تمالو مدا بیا وی شاہد دے گواہ دے قلم حاغس چ قلم لکی پدے خبر ما انتا بنعمت ربکا بمجنون اے نبی تو دخپل رب نعمت قرآن بیان اولو کے مجنون اولے ونے نہیں دا ظالمانو جواب غوش و مجنون نہ دے لیکن دے با نبی علیہ السلام تا کاذب وے اللہ صداقت بیانی چی نبی علیہ السلام کا صادق نبی نہ دے دے چی کمی خبری کئی زتا سیو کئی موسیٰ علیہ السلام ما نبی جوڑ کرے ہو ما اللہ تورات ورکڑے وانا وقت دا محمد موجود نہ ہو دے تاسو دے موسیٰ علیہ السلام دا وقت ٹیک ٹاک احوال بیانے بہترین انداز کی تاسو دا قصہ بیانے نو کچھ دے دروغجن دے نو تاسو دی سے قصہ بیان کئی بیا رب ذوالجلال دیم نمبر حکمت بیانی دے 47 کے پیغمبران میں ولی دمہ دیر راو لے گل دا پیغمبرانو در آلے گل وجہ صدا اللہ غا بیانے بیا زجرون دی قار کئی اللہ آگا خلقو تا چی پیغمبر نمانی آگا خلقو تا چی کتاب نمانی اوی تو دیر زیاد زجرون دی آیت نمبر 49 50 51 52 دیر زیاد زجرون دی بیا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ دی کے آیتونوں کی اللہ ترغیب قرآن لور کے قرآن ازدہ کئی او ترغیب من تراکی بطور دے دلیل نقلی اللہ یہ گورا پوخانی و قوم ترشے ہو اگو لما کتاب ورکڑے ہو من لے ہو دزور کومی ناوی من لے ہو ناغما جنت تبو دلی او داغ کسانو اللہ اللہ صفات بیانے چیز اللہ صفات تاسم زان کی پیدا کئی دا کتاب دق شانتیو منے بیا اللہ زجر کیا خلقو تا چی کتاب نہ منی بیا آخر کی تخویف دنیاوی بیانے آیت نمبر 60 پوری بیا بدائی سے ختم شے نو دیکھیں اول کی صداقت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انشاءاللہ تفصیل بے سبانی درس کیوں اللہ فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یقیناً ورکڑے امنگا موسیٰ علیہ السلام تا تورات من بعد ما رست داغنا اہلکنا القرونا چہلا کڑی امنگا پیڑی الاولا پخانے بصائر للناس من ورکڑے تورات دا پار دزرونو دا پوہے دا پار دا خلقو یعنی دا خلقو دزرونو دا پوہی سبقو بصائرہ دزرونو دا پوہی سبقو لناسی دا پار دا خلقو وہدن و تورات سراسر ہدایتو ورحمتن و رحمتو لعلہم یتذکرون دے دا پارا چی دا خلق نسیات واخلین اللہ فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یقیناً ہم نے عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو تورات مما بما اہلکنا القرون الاولا اس کے بعد کہ ہم نے اعلیٰ کیا پہلے بستیوں کو بصائر للناس لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں وہدن اور سراسر ہدایت اور رحمتن اور رحمت لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر پائیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین نصیب مائی داغان کلی کے وفات شو دعا کی اللہ دی داغی مغفرت تامہ نصیب کی اللہ دی داغی طول گناہون معاف کی طول منزلون دی ورطا اللہ آسان کی قبر دی ورطا اللہ دا جنت دا باغی چون باغو گرزی اللہ دی ورطا ڈڑ پڑڑ اخپل نعمتون و رحمتون و خوشحالے و رضاگانی نصیب کی اللہ دی طول پسماندگانو تصبر جمیل نصیب کی اللہ دی دنیا کی دا دی ضرور دا خپل دا رحمت پا پٹے سر ٹکور کی کم کسر دنیا نتلی اللہ دی دا طول مریضان دا طول میتانو دا مڑو دی اللہ مغفرت نصیب کی کم خلق چی پریشان دی پخپل اغمڑو پسی اللہ دی دا دی ضرور مرحم پا پٹو مانے مرحم کی کم کسان چی بیمار دی اللہ دی طول شفای کامل نصیب کی کم وبا چی راغ اللہ دی دا طول مسلمانان دا غی وبان حفاظتو کی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک سبب انشاءاللہ یہ دعا دا زبولکم بیا غصب پکور باندی لپاس لگول دی انشاءاللہ سورہ احزاب آیات نمبر 13